بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې بعض خلک د موز د پاره ټوپه په سر نه ږدي، یعنی بغیر د ټوپه نه دوی موز ادا کوي. نو آیا بغیر د ټوپه نه موز ادا کول صحیح دي او کنه؟ علامه شاملی کلی دی وصلاته حاسرا ای کاشفا راسه للتکاسل. کو یو انسان د سسته په وجه باندې ټوپه نه پسري، حال لا چې ټوپه شته موجود ده او بیم نه پسري، یا دا کم غني چې هیڅ ضرورت نشته ټوپه ته او بغیر د ټوپه نه مسکوما او دا پسر نکی، نو په دې صورت کې د دغه موز مکروه ده او اجر به ورته کم ملاويږي. البته فقهاو لیکلي دي کو یو انسان د عذر په وجه ټوپه پسر نکی، د پسر باندې دانی دي یا بل سمارز ده د وی په لګولې ده او د دې په وجه دا ټوپه نشي پسرولې، نو په دې صورت کې بلا کراهت د موز صحیح دی. دویم صورت کو یو انسان د خپل عاجزه او د خپل بېبسۍ او د خپل نیسته د ظاهرولو د پاره چې خپل رب ته خپل بېبسي ظاهره کی او موز ته پاره ټوپه پسر نه کی، نو فقهاو لیکلي دي لا بأس به للتذلل، د خپل عاجزه ظاهرولو د پاره کو یو انسان ټوپه پسر نه کی، د موز بلا کراهت صحیح دی. خو لیکن بهتر ادا ده چې ټوپه د پسر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح روایتو کې د ټوپه ثبوت شته چې نبی علیہ السلام په ټوپه پسروله، صحابهونو د ټوپه ثبوت شته. موږ لم پکار دي چې موږ د پاره ټوپه پسر. بهتره خدا ده چې پټکی پسر کو پټکی نه، نو کم از کم ټوپه د پسر کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک سنت باندې عمل وشي. والسلام.